اوس الله رب العزت فرمایي چې دا یهود داسې نه دي چې په تیر تاریخ کې غداري کوله او دوکې کوله او ګینې اوس یې نه کوي یا آینده به یې نه کوي. د یهودي همیشه کار غداري ده او د ده کار همیشه خیانت دی. دا اوس چې د دنیا په لوی شر باندې اخته ده او دا ستا دا پاکستان داسې ګډوډ دی او د پاکستان لیډران او د اسلام آباد دغه واکداران چې سازیږي او ځي دا ټول د یهودو شکار دي. دا ټول د ورلډ بینک او د IMF بینک شکار دي او د چا دی؟ د یهودو دی او د IMF. د شر او د فساد جړ نن په دنیا کې یهود دی. ځکه قرآن وایي